مختلف تعبیرات او ارجاء د ضمائر مفسرین کړي دا نو پس دغه کسان چې د خاص دي تاوانیان دي یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم دا دریم یا بني راغی علماء مفسرین وی بظاهر خدا تکرار دے او صرف تکرار نہ بلکہ دا سہبار تکرار یا بنی یا بنی یا بنی کوئی دے مثال دا سے دے لکه عالم تقریر شروع کی خلق کو یکی بدی خبره باندې چې وای تکبر نظام بچ گئی او دا بد بلا دا او دا تکبر ډیر نقصانی دی نو دی وی تکبر وی دا یو ډیر لوی گناه کبیره ده او بیا تفصیل شروع کی دا تکبر چې دی دا الامراض دی او دا تکبر چې دی ټول ناول شیطان کړه او غرق شوی دی په دې باندې او دا متکبر چې دی دغه د الله تعالی سره مقابله کوي او داسې او داسې او داسې نو بیا په اخر کې چې تقریر خلاصي وی الغرض او یو یې تقریر خلاصو وی دا شو چې تکبر وی دا ډېر لوی بلا دا ډېر سخت جرم دی نو دلته الله رب العالمین د اهل کتاب او د بنی اسرائیل لاول مخاطب کړل اجمالا او بیا په دویم یا بنی کې داغي تفصیل شروع کو اوس په دریم یا بنی کې دا الغرض او خلاصه ده چې غرض دا ده چې د مدینه منورې د آس پاس کې آباد يهود بنو قریظه او بنو نذیر چې داغي غټ قبایلو نو په دې باندې او د دې په آبا او اجداد باندې الله رب العالمین لوی مهرباني کړی مادي او روحاني داغي تقاضا دادا چې دې د الله رب العالمین اغا عبادت وکي او د الله رب العالمین د حق نبی اتباع اختیار مدايا خلاصه راوباسي یا بني اسرائيل اذكروا اذامن د يعقوب عليه السلام یاد کہتا سو غ نعمت زما حسن نعمت جما انعام کړو پتا سو باندې او دا خبره چې پتا کی اکثر ما غرواله در کړه تاسو لپاره پاغه مخلوقات د زمانه خپل باندې علی العالمین ان عالمی زمانهم دا مطلب نه چې هر چا نه دی غره دي په خپل وخت کې غره واتقوا يوما لا تجزي نفس او ويرګه تاسو یوما ان عذاب یوم مضاف کې مقدر دی دا عذاب ده غورذنا چې نبا بدل ورکی یو نفس دا غبل نفس د طرفنا شیئا د هیڅ یو سیز موږ ویلو چې نفس دا اول نفس دی نو دا نفس مؤمنه دی او دا دویم نفس دی نو دا نفس کافره دی دغه د کافر د پاره سفارش نشته او باقی مؤمن مسلمان چې ایمان او کلمه ویلی وی نو کاغه گیر شي نو بیا داغه د لپاره شفاعت هم شته او داغه د لپاره د خلاصي د پیغمبرانو یا د معصومانو یا د علماو یا د حفاظو د شهیدانو دا ټول شفاعتونه بیا حق دي لم تنكر عنها الا المعتزله ټول مفسرین وی د شفاعت نه انکار دا ګور صرف معتزله وکړي دي بل چا نه دي کړي اهل سنت والجماعت قائل دي لا تجزي نفس عن نفس شيئا چې بدل بنور کې یو نفس دا غبل نفس طرف نه هیڅ یو سیز ولا يقبل منها عدل او نبا قبلی کې دا نفس طرف نه جرمانه عدل فدیه او جرمانه ولا تنفعها شفاعه او نبا فائدہ ورکی دغه نفس تا یو سفارش ولا هم ينصرون او نبا رضی مدد کولې کېږي یمنعون من عذاب الله چې څوک د الله رب العالمین د عذاب نه خلاص نو شفاعت قهری دا نشته چې څوک په زبردستی باندې او مجرم د الله رب العالمین د گرفت نخلاص نو چې کله الله اجازه کوي من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه او په دې سره تطبیق بین الآیات راغی چې د بعض آیاتونو معلومیږي چې سفارش نشته فما تنفعهم شفاعه الشافعين هغه نه معلومیږي چې یاره سفارش فائدہ نه ورکوي او د دې آیت نه معلومیږي ولا تنفعها شفاعه چې شفاعت نافع نه ده او کافران به هم چغي وي فما لنا من شافعين زمونږه ډوګوره سفارش کوون کې اشتنا حسرت او افسوس پکې او د بعض احادیث نه معلومیږي چې نه شفاعت شته لکه شهدا مبارک راضي پیغمبران مبارک راضي پیغمبر علیہ السلام وی شفاعتي لاهل الكبائر زبد کبائر او د خلق والا شفاعت کو هغه کې تطبیق دغه هغه چې شفاعت قهری نشته چې څوک په زور باندې او مجرم د الله د گرفت نه او د جیل نخلاص کی او چې کله الله اجازه ورکړه نبي شفاعت شته من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه استثناء بغیر غلط ولا هم ينصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن وس الله رب العالمین د حضرت ابراهیم علیہ السلام
او د کعبۃ الله او د اسماعیل علیه السلام او د بیت الله چې دا ځای د امن دی او دا ځای چې کوم دی د طواف او د حجونو او د عمرې دی، نو د هغې یو تفصیلي بیان هغه ذکر کړي. او د هغې وجه دا ده، خلاصه مفسرینو یې دا ده چې دوی کوم اعتراضونه کول چې پیغمبر علیه السلام کله خلقو ته وی هغې طرف ته مخ کوئ او اوس خلقو ته بیت الله ته مخ کوئ، نو الله تعالی په دې باندې اعتراض مه کوئ، ځکه د پیغمبر علیه السلام چې دی رسول الله دی او بل طرف ته کعبۃ الله چې دا بیت الله دی، د دې په منځ کې یو رشته ده، یو نسبت دی او هغه نسبت دا دی چې د ابراهیم علیه السلام حالاتو کې د هغه یو دعا را نقل کېږي، ربنا وابعث فیهم رسولا منهم. نو دغه رسول او نبی څوک دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. پیغمبر علیه السلام فرمای انا دعوت ابي ابراهیم وبشارة عیسی ورؤیا امی، وی زه د خپل نیکو حضرت ابراهیم علیه السلام دا هغه دعا یم چې الله قبول کړی یم، او زه د عیسی علیه السلام دا هغه زیری یم، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، او زه د خپل مور آمینی بیبي دا هغه خوب یم چې هغې خوب لیدلی او چې زما د غېږ نه یو سپومۍ راوخته او هغې ټول جهان منور کړو، نو زه چې کوم دی نو هغه خوب یم. نو پیغمبر علیه السلام چې دی نو دا ابن ابراهیم دی، پیغمبر علیه السلام ابن ابراهیم دی، او بیت الله شریف چې دی نو دا بنای ابراهیم ده، دا د ابراهیم علیه السلام نو براشي د هغه د لاسو جوړ کړی شوی عمارت دی. ابراهیم علیه السلام د مصري کار کو، اسماعیل علیه السلام سره هغه د مزدور کار کو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، نو چې کله د هغې منځ کې یو نسبت دی، نو الله رب العالمین چې کله پیغمبر علیه السلام هغه په ټولو پیغمبرانو کې او په ټول انسانیت کې افضل الخلق وګرځو، نو قبله هم د هغه دپاره هغه ټولو کې افضله قبله هغه وګرځوله، او هغه څوک دی؟ هغه بیت الله شریف دی. ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه، نو اول الله رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام دا هغه تذکره شروع کړي. الله تعالی فرمای اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په یو څو کلماتو باندې امتحان واخیسته، نو ابراهیم علیه السلام په هغې کې پاش هغه یې پوره کړي. نو یو خدا دی چې دا امتحان په کومو کلمو کې و، او دویمه دا ده چې امتحان چې اخیستلی کېږي دې دپاره چې د دې طالب علم د ده هغه معیار معلوم شي، د امتحان د هنده چې د څومره سبق یاد کړی دی او څومره یې چې کوم دی نه دی یاد کړی. الله رب العالمین ته خو مخکې نه علم ده، علم شته چې ابراهیم علیه السلام د هغه دا مقام دی او دا منصب دی، نو بیا امتحان چې معنا داره. نو علما مفسرین فرمایي چې امتحان دې دپاره نه دی چې کنه د هغه منصب او د هغه معیار معلوموي، اخو الله تعالی ته مخکې نه علم دی، خو دې دپاره چې تمام انسانیت ته د ابراهیم علیه السلام دا مقام معلوم کی. او بل دا ده چې هغه ته هغه انعام ورکوي، قال انی جاعلک للناس اماما، نو د هغې هغه حیثیت خلقو ته واضح شي. اوس دا امتحان په څه کې و؟ نو دلته خو وي بکلمات، یو څو کلمې وي، نو یا مفسرین وي دا کلمې وي دا د یو څو احکامو نه عبارت دي چې هغه 10 احکام دي، 15 هغه د انسان په دې سر کې دي او 15 د انسان په دې باقي وجود کې دي. مزمزه ده، استنشاق ده، مسواک ده، او قص الشارب ده، او فرق الرأس ده، چې کله ویښته انسان په سنت طریقه باندې پرېږدي نو په هغې کې په منځ کې لار وښکل او یو طرف ته بل طرف ته هغه منګزول. نو دا 15 احکامات دي چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام نه د هغې آغاز کړی و، او زمونږ د امت دپاره الله تعالی دا مسنون او دا اعمال هغه چې کوم دی یو طریقه ګرځولې ده. او 15 د انسان په دې نور وجود کې دي، تقلیم الاظفار نکونه واړه کول، او نطف الابط د طرفونو صفایي کول، حلق العانه زیر ناف صفایي کول، او بل چې کوم دی نو هغه د استنجا چې کله انسان او دسمات یو کې د هغې نه پس طهارت حاصلول او ځان پاکول، استنجا بالاحجار او بالماء، او بل د ختان سنت کول، هغې ته خاصې مونږ سنت وایو، ماشومې سنت. نو دا 15 د انسان په دې ټول وجود کې دي. نو دا 10 احکام چې دي نو دا هغه کلمات دي، فاتمهن یعنی فاداهن تامات،
او دا بیا زمونږ دپاره هم مسنون ګرځېدلي دي. او رئیس المفسرین حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي وی دا کلمات چې دي وی دا 13 صفات دي، 13 کردار دي چې دا یو انسان خپل کی، 13 چیزونه دي. او هغه 13 کم دي نو هغه وی لس وی دا په صورت براءت کې ذکر دي، او لس په صورت المؤمنون کې باغی کې، او په صورت المعارج کې دا غي تذکرہ ده، او لس په صورت الاحزاب کې دي. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون وګد آیت ته نبی ځان له شمارای باغی کې لس کارونه دي. اول دا چې کوم انسان الله ته توبه تائب وي، چې خدای ته توبه نه وباسي ګنام کوي او بیا بریتم تا وي، نو دا انسان چې کوم دی نو دا الله رب العالمین حقیقی بنده او کامل بنده نشي جوړی. نو لس صفتونه دغه سورۃ البراءت کې دي، او بیا لس په سورۃ الاحزاب کې دي. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات غزان له شماري غم لس، او لس کې دي نو دا په سورۃ المؤمنون کې دي. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، او هم دغه کارونه دا بیا په سورۃ المعارج کې هم راغلي دي. نو دا درې ځای لس چې کوم کردار راغلي دي مجموعه وی دا 13 سیزونه دي. نو چې دا 13 چا وکړل د دې آغاز ابراهیم علیه السلام کړی دی فاتمهن. او یا دریم تفسیر دا دی چې دا کلمات چې دي نو دا عبارت دی د امتحاناتونه. ابراهیم علیه السلام باندې امتحانونه او آزمایشونه راغلي او په ټولو کې پاش. نو اول آزمایش خو داو چې په کومه معاشره کې ابراهیم علیه السلام سترګې کولا وکړي نو هغه مشرکانه معاشره وه، خپل کور ماحول هغه د شرکو. او آذر د ابراهیم علیه السلام والد صاحب وروسته به اومه سپاره کې تذکره راشي، هغه بت پرست هم او بت تراش هم، او هغه چې کوم دی بت فروش هم. بوتان به جوړول هم په خپل لاس باندې، او بوتان چې دي دا به خرڅول هم، او بوتان چې دي هغې ته به سجده هم کوله. ابراهیم علیه السلام د ټولو نه اول مقابله په خپل کور کې شروع شوه، او هغه بوتان پلار به وله ورکړل، ای والا دا بازار ته ویسه او دا خرڅ که په ګرانو پیسو باندې. نو هغه بوله چې کوم دی په دې پوزه کې به وله تار اچولی او راکاږه به یې ښه. ای وی څوک داسې شته چې ځان له نقصان په بیه واخلي، څوک داسې شته چې هغه تاوان ځان له په بیه واخلي، هېچا به دې وانه خیستل. نو بیا وله پلار ته خلق وویسته هغه بچی خو دا چل کوي. نو خلق وایي زمونږ څه کار دی چې مونږ یې ځان له اخلي. نو پلار ورسره مخالف شي، او ابراهیم علیه السلام هغه د کور نه ووښته. لیکن ابراهیم علیه السلام د کور نه وتل دا امتحان په دې کې پاس شو، خو یو د الله تعالی دین مقدس او د الله تعالی توحید هغه پرې نه ښوده. او بیا حضرت ابراهیم علیه السلام سره ټوله معاشره مخالف شوه، هغه برداشت کړل. بیا بادشاه وقت مخالف شه نمرود چې هغه د خدای په ډیری باندې ناست و، ابراهیم علیه السلام یې اور ته ور واچو. لیکن الله رب العالمین هغه امتحان کې پاس کو. قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراهیم، چې ای اور یخشه. او مفسرین فرمایي چې کله دا حکم د الله راغی نو یا نارو دا چونکې جنس و جنس ای اورا، نو ټوله دنیا کې چې چرته اور نو هغه یخشه. یوازې د نمرود هغه نه، چې چرته په دنیا کې اور نو هغه یخشه د الله په حکم باندې. دیو جنا علامہ اقبال ہوئی بھی آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. وی بنن هم د ابراهیم علیه السلام په طرز باندې ایمان مسلمانانو ته نصیب شي، د هغې په تقلید کې نو بیا به ورته دا اورونه چې څونه کفر بل کړي دي دا به ورته ټول ګلستان شي، او دا به ورته ټول باغ و بهار شي. نو ابراهیم علیه السلام په هغې کې هم کامیاب شو. بیا هجرتونه پرې راغلل. د عراق نه ابراهیم علیه السلام لاړ هجرت یې وکړه شام ته، دا لوی لوی وطنونه دي، اسباب نشته. او بیا د شام نه د الله په حکم باندې هجرت وکړه حجاز ته، مکې مکرمې ته. او لقدق صحرا بواد غیر ذی زرع، په هغې کې خپل شیرخوار معشوم او حضرت هاجره بیبي د الله په حکم باندې هلته کې وسول، او هغه یې پرېښودل. ابراهیم علیه السلام ترې روان شو، او بیبي ورته وایي ته به دې لقدق صحرا کې مونږ چا ته پرېږدې؟ ابراهیم علیه السلام ورته جواب نه کوي.
آخر کې هغه تپوس کوي وستا الله تعالی دا حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام سره وسندو چې آو وی اذن لا یضيعنا وی دا بس الله به موږ بیا نه ضایع کوي ان شاء الله. ابراهیم علیه السلام ته نه لاړ نو دا ټول او بیا چې کله هغه بچي شیرخوار ماشوم غټ شو نو الله تعالی ته دا زما په نوم باندې قربان. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. دا ټول هغه کلمات دي دا ټول هغه امتحانات دي او چې کله ابراهیم علیه السلام پاغي کې کامیاب شو فاتمهن نو په امتحان کې چې څوک پوزیشن واخلي نبی هغه ته انعام ورکول کېږي نو الله تعالی ورته انعام دا ورکو چې د ټول انسانیت او د ټولو پیریانو الله تعالی داغي مقتدا او داغي امام وګرځو. دا صرف د محلي امامتی نه و او نه دی وکلی امامو دا انټرنیشنل امامتی ده. دې وجه نن په دنیا کې چې څومره قومونه آباد دي باوجود د دې یا خدي یا غلط دي اهل حق دي یا اهل باطل دي خو ابراهیم علیه السلام ګور ټول منی کړه. ابراهیم علیه السلام د ټولو دعوه ده. يهوديان وي نعوذ بالله ابراهیم علیه السلام زمونږه مشر يهوديو او نصاراوي هغه زمونږه قائد او زمونږه امام او نصرانيو او مشرکین مکه چې کم رسومات او مجموعه دین ګرځولې او نو هغه به دا دین ابراهیمی دی او دا چې کم دنو هغه شریعت ابراهیمی دی او مسلمانان هغه جو پورا بداو دي او قران حکیم هم د مسلمانانو په حق کې هغه فیصله کړی دا او په اعلی عدالت د قران پاک کې الله تعالی فیصله وکړه چې ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هغه ټول داغه تردید شو نو الله رب العالمین د حضرت ابراهیم علیه السلام داغه هغه امتحانات ذکر کړي او بیا داغه چې کوم د الله کور جوړ ک بیت الله شریف دا الله په حکم باندې او بیا داغه کوم الله تعالی ورته داغه د حفاظت او د طهارت کوم احکام ذکر کړي دي نو حاصل دا چې دا بیت الله خو ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی دا الله په حکم او پیغمبر علیه السلام ابن ابراهیم دی او کعبه چې دا بنای ابراهیم ده نو د دې په منځ کې مناسبت ده نو ځکه او د الله تعالی هغه طرف ته مخ کولو او د قبله د جوړولو هغه حکم راولېګو نو الله تعالی فرمایي واذ ابتلى ابراهيم ربه فاعل مؤخر ده ابتلا او ابراهیم دای مفعول مقدم ده نو معنا دا ده چې کله امتحان واخص د حضرت ابراهیم علیه السلام نه پروردگار دهغه او یو قرائت پکې د بعضی قراء نه منقول دی اذ ابتلى ابراهيم ربه بیا ابراهیم مرفوع دی بنا بر فاعلیت او ربه دای منصوب دی بنا بر مفعول به خو بیا معنا دا ده چې په هغه وخت کې ابتلى ابراهيم ربه چې دعا وغوښته حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل پروردگار نه بکلمات په یو څو کلمو سره هغه څو کلمې سره روان دي ربنا وجعلنا مسلمين لك ربنا وبعث فيهم رسولا منهم رب اجعل هذا بلدا آمنا دا کلمات دي مناجات ته او دعاګانې دي ابراهیم علیه السلام د الله نه غوښتنه کړې ده په یو څو کلمات سره په یو څو احکامات سره فاتمهن نو پس پورا کړل حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کلمات لرا قال اني جاعلك للناس اماما وفرمایل الله رب العالمین چې په تحقیق سره ذکر ځون کې امثال را د خلق د پاره اماما یو مقتدا او پیشوا امام من یؤتم به چې چا پس اقتدا کیږي نه قدوه فی الدین زبتا په دین کې د خلق چې کم دین هغه مشر او د خلق مقتدا جوړ کم. اوس ابراهیم علیه السلام هغه چې کم ده شفقتا علی ذریته د الله تعالی نه درخواست کی چې یا الله ما ته پیشوایی او مشری راکې وقال ومن ذریتی یعنی اجعل من ذریتی یا الله ته وګرځې دما په دې اولاد کې یعنی ائمه مال خو دې امامت او د پیشوایی منصب راکو خو دما په دې اولاد کې هم دا د خلقو د راهنمایي او د مشرۍ داغي یو سلسله الله وچلې الله تعالی تصو فرمایل قال لا ينال عهد الظالمين او فرمایل الله رب العالمین چې نه حاصلېږي اغل والزما یعنی لا ينال عهدي یعنی بالامامته ما چې کوم د پیشوای عهد او داغي چې کوم تاسره وعده کړی دا نو دا به حاصلېږي ظالمانو ته ظالمانو فرد اکمل هغه د کافران
نو چې کوم کافر سړی دی نو کافر ته به دا امامتي او دا پیشوایی دا نه میلاویږي. د دې وجه نه مسله دا ده چې کوم خلافت او نیابت په ځمکه کې دی نو دا د مسلمان دپاره خوشته. مسلمان خو په مسلمان باندې حاکم او په مسلمان باندې خلیفه جوړېدی شي، خو کافر دا د مسلمان بادشاه او د مسلمان خلیفه هغه نشي جوړېدی. ځکه چې الله رب العالمین دلته کې وفرمایل چې لا ینال عهد الظالمین. او د دین علما مفسرین یو مسله معلومه شوله، هغه مسله د عصمت الانبیاء چې پیغمبران معصوم دي او پیغمبرانو نه ګناه نه کیږي. ځکه الله تعالی فرمایي چې لا ینال عهد الظالمین، چې کم څوک ظالمی او کم څوک چې کم دین هغه پر راس باندې نه وي نو بیا الله رب العالمین هغه له د خپل امامت دا نه ورکوي. چې څوک ګناهګاري ګناهونه کوي او یا جرایم د هغه نه صادریږي نو الله تعالی داسې انسان له پیغمبري نه ورکوي. ځکه چې پیغمبران هغه معصوم دي او الله رب العالمین دا لوث کړی دی چې ظالم سړي د خپل نبوت او خلافت دا هغه ته نه حواله کړي. قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. او یاد کئ هغه وخت چې کله وګرځو مونږ بیت الله شریف لرا مثابة للناس یعنی مرجعا للناس. ثاب يثوب په معنا د واپس کېدو سره راځي. د ثواب تم ځکه ثواب وي چې دا به انسان ته واپس کیږي په آخرت کې. نو مثابت معنا مرجعا یعنی مونږ بیت الله شریف مرجع خلائق وګرځو. د دنیا د ګډ ګډ نه خلق راضي بیت الله شریف د لګونه روپے خلق لګي او حج تا او دارنګ عمره ته هغه ته روان دي. مفسرین لیکلي دي حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک دنیا ته راولېګو او په سرندیب کې راکوش شو، سریلنکا سره نږدې. نو په هندستان کې آدم علیه السلام آبادو 40 کاله مسلسل پیاده آدم علیہ السلام د هندستان نه هغه بیت الله شریف ته تللی دی او حجونه یې کړي دي 40 کاله مسلسل. دغه هغه وخت کې جهاز نو، فلایټ نو، نور انتظامات او وسایل نو. او چې کوم دنو حضرت آدم علیہ السلام هغه د بیت الله شریف چې کوم نو داغي نو دا داسې یو ځای دی بیت الله شریف الله تعالی مثابة للناس زید واپسې د خلقو دی. عبد الله ابن عباس ته وی لا يقضي احد منها وطرا، و یو سړی هم دا غینا زړی ته نه مړیږي. ښه چې کوم سړی بیت الله ته نه تللی ناغه وی دا حق زما دی چې زلاړی او ما ولیدې، او کوم سړی چې تللی ناغه وی تاسو لیدلی دي. پکار خدا را چې د بیا لاړ شم ځکه ته خو نه خبره او زه خو خبر شوی یم. نو لا يقضي احد منها وطرا، کسل پیرې لاړې نو دانا چې کینې دنیا کې یو ځای سړی یو پیروي نه څوک ته ویله کرا ده چې لاړ شو یاره بس ما هغه کتلی دي زړه مې نه غواړي هغې ته. بیت الله شریف نه د چا زړه نه مړېږي. ښه یو د قرآن نه د چا زړه نه مړېږي چې خلاص یې کې په والناس یې ولګئ نو بیا وایي چې اوس مې شروع کړې او په زړه کې هېڅ قسمه فرق نه راځي، بلکې په هغه موقع باندې بیا څه حصه چې کوم دی نو هغه اوایلو کې ووایي چې یاره بیا ما شروع کړو. نو الله تعالی فرمایي چې بیت الله شریف ما دا مرجع خلائق وګرځو مثابة للناس وامنا او زید امن وګرځو ما دا بیت الله شریف امنا یعنی مأمنا زید امن. ومن دخله كان آمنا. اسلام خو پرېږده د جاهلیت په دور کې هم د پلار قاتل به ورته په بیت الله کې او په حرم کې میلاو شو او په هغه باندې به لاس نه اوچتاو. دا اوس جدا ده. جاهلیت اولا کې به خلقو داسې نه کول او نن په جاهلیت ثانیه کې په جومات کې وي ډز بام وي او وي ډز تي وباسئ. ښه مونځ ته به ولاړي او چې په دې کې وي درز. نه د مونځ احترام شته، نه د جومات احترام شته، نه چې کوم دی نو هغه یعنی د بانک احترام شته. هغه خلقو به د بیت الله شریف د هغې احترام به کو، د پلار قاتل به ورته میلاو شو غږ به ورته نه کو. او دین حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مسله هغه مستنبط کړې ده. که یو سړی ولګېدو او د بیت الله شریف نبار قتل یې وکړو، د چاوینه یې توی کړه او جو منډې کړې لاړ او پناه یې په حرم کې واخیسته، د سره به اوس څه کوو؟ آیا په حرم کې به دنه دنه د دنه قصاص او بدل اخلو او که نه؟ ځکه بار خو دې نه راوځي او حرم ته تښتېدلی دی. نو امام شافعي رحمه الله او بعض ائمه هغې فرمایي چې او د دنه به قصاص په حرم کې دننه اخلو.
ځکه چې د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی چې الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم، چې کوم سړی نافرمان دی نو داسې نافرمان مجرم ته بیا حرم پناه نه ورکوي، او چې کوم سړی د هغه وینه د تویېدو قابله ده، قتل یې کړی دی، خونریزي کړې ده او دی اوس تښتي او د خپله وینه بچ کوي، نو حرم داسې حرم شریف داسې بې وفا سړي له هم هغه له پناه نه ورکوي. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه، دا سړی په امن دی، ټیک ده غلطه یې کړې ده، قتل یې کړی دی، خونریزي کړې ده، خو چې اوس پناه یې واخیست سره الله په کور کې، نو الله تعالی وي و امنا، بیت الله شریف د امن ځای دی. او بل ځای کې راځي ومن دخله کان آمنا، چې څوک دې ته داخل شو نو دی به په امن باندې وي. خو شوبه دا ده چې بیا خو به خلق دغه شان مړي کوي او حرم ته به تښتي او اجازه هم راته څوک نه وي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه، په دې سړي باندې به رصد بند کړی شي، خوراک څښاک هغه پې بند کړي، آخر کار د محاصره به شوي، دی به مجبور شي او بار به راوځي، او چې کله بار راوځي نو بس بیا یقتل و یقتص منه، د هغه نه به هلته بار قصاص واخلي. خو یو په حرم کې د الله په کور کې دننه به د هغه نه قصاص نه اخیستلی کېږي. دا آیات مبارکه د هغې دپاره دلیل دی. واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، دې کې دوه قرأتونه دي، مشهور قرأت خدا دی واتخذوا د امر صیغه ده، او یو قرأت پکې دی واتخذوا د ماضي صیغه ده. مصحف عثماني کې د ټولو قراءاتو د هغې چې کوم دی گنجایش شته، ځکه چې اعراباتو له خو اعتبار نشته، نو دا لفظ واتخذو هم بیا ویلی کېږي او واتخذو هم ویلی کېږي، او مشهور قرأت دا دی واتخذو من مقام ابراهیم مصلا، او ونیسئ تاسو مقام ابراهیم لرا، د ابراهیم علیه السلام هغه مقام لرا مصلا جای نماز، هغه مصلا وګرځوئ، د مونځ ځای وګرځوئ. مقام ابراهیم څه شی دی؟ ځینې علما وایي دا ټول حرم دا مقام ابراهیم دی، ځکه دا ټول هغه جوړ کړی د هغه د لاسه دی. او مشهور قول دا دی چې نه، مقام ابراهیم یو مخصوص کاڼی دی، او دا کاڼی جنتی کاڼی دی چې ابراهیم علیه السلام آبادې کو، نو چې کله پورې دیوال ښکته و نو خټه ګټه رسول آسان، خو چې کله بیا دیوال بره شو نو موږ خلک بیا قوازه جوړه کړي، نو هغه وخت کې نور انتظام نه و، نو الله پاک داسې یو کاڼی راولېږو، په دې کاڼي به ابراهیم علیه السلام ودرېدو، نو چې څومره خټې کټې به یې راغستې نو بیا به دا کاڼی بر را لاړ او هغه به یې ټول ولګول، بیا به ښکته راغی، د قوازې کار به یې ورکو، او په هغې کې د ابراهیم علیه السلام د قدمونو نښې هغه پکې موجود دي، او اوس هم د بیت الله شریف نه لږ داسې په فاصله باندې د شیشې په یو خول کې په هغې کې بند کړی دی، او د ابراهیم علیه السلام د قدمونو نشانات هغه پکې شته. الله رب العالمین د هغه در و دیوار د قرآن عظیم الشان په برکت موږ تاسو ته د هغې دیدار نصیب وکړو. د ټولو نه اول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، دې ته وایي موافقات عمري، ډېر څیزونه داسې وو حضرت عمر صاحب په ذهن کې به راغلل، لا وحي به نه وه نازله شوې، ده به وایي چې داسې ونه کړو، حضور مبارک ته به یې وې، نو بیا به وحي نازله شوه چې او دقه شانتې وکړئ. لکه پیغمبر علیه السلام ته یو ځل ویي چې حضور ستاسو دې مجلس ته خو نیک او بد او خراب او ښه هر قسمه خلک راځي، نو که دا امهات المؤمنین ته تاسو اډر ورکئ چې دوی پرده شروع کړي، هغه وخت کې لا د پردې حکم نه و، نو دا به ډېره ښه وي، ځکه منافقان هم راځي، شیطانان خلق هم راځي، ښه خلق هم راځي. نو الله رب العالمین د دې په تایید کې آیت راولېږه چې یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، نو په هغې کې د پردې حکم راغی. یو په هغې کې دا مو حضرت عمر صاحب وی جي دا مقام ابراهیم چې دی نو دا مونږ جای نماز نه ګرځو، یو دوه رکعته مونځ پکې نه کوو د شکرانې، نو الله تعالی آیت راولېږي چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نو اوس هم حکم دا دی چې کله یو طائف طواف وکړي، معتمر یا حاجي صاحب طواف نه فارغ شي، نو بیا دوه رکعته د مقام ابراهیم سره او که هلته ورته ځای میلاو نه شي، نو په حرم کې چې چېرته کوي نو دا هغه شکرانه طواف ده، نو هغه چې کوم دی ادا کول دي، دا هغه واجب للغیر دي، د طواف د وجه نه واجبېږي، یعنی بنیادی طور باندې دا مسنون عمل دی. نو الله رب العالمین دا آیت راولېږو چې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، ونیسئ تاسو هغه مقام ابراهیم لره ځای د مانځو، وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، عهدنا معنا یعنی امرناهما،
او حکم کړو مونږ حضرت ابراهیم علیه السلام ته حضرت اسماعیل علیه السلام ته د دې خبرې چې تاسو دواړه پاک او ساتي زما د کور لره بیت الله شریف لره للطائفین والعاکفین د پاره دا طواف کوونکو ان للطائفین حوله څوک دا غینه چاپیره چورلی والعاکفین یعنی والمقیمین فیه عکوف مجرد دی او اعتکاف د مزید دی دواړه په معنا د دیره کېدو سره راځي اعتکاف تم دغه اعتکاف وی چې هغه معتکف په جمعات کې دی رہی دا عاکفین معنا مقیمین دا هغه کسان دي چې دا د الله په کور کې مستقل بس باغی کې دیره دي او باغی کې اعتکاف تناس دي او رکع جمع د راکع ده او سجود جمع د ساجد ده نو هغه کسان چې راکعين او ساجدين دي یعنی مزګزار دي نو دا کور زما پاک اوساتای نو دې کې ظاهری پاکي هم ده او یواد بیت الله شریف نه هر یو د الله کور داغي ظاهری طهارت دا هم لازمی دي او داغي باطینی طهارت دا هم لازمی دي باطینی طهارت کې دا ده چې بده کې د غیر الله عبادت ونشي او بده کې یعنی هغه کارونه چې خلاف شریعت وي هغه پکې ونشي دینی اعمال سره هغه آباد وي دیو جن پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چې څوک مولای یا پیاز دا سيزونه اخري فلا يقربن مصلانا بیا دغه موږ جمعات ته نه راځي دغه فرشتو ته اذیت میلاویږي دغه کریه بوی د وجنه نو دا غینه چې کوم نه پابندی ده دغه شان نور هغه سيزونه چې هغه نجاستونه وي یا چې کوم نه هغه ګندګي وي یا غلاظت وي توکانی یا سو دا ټول په جمعاتونو کې پاغي باندې هغه پابندی لګیدل ده مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بدی باندې مستقل کتاب ده آداب المساجد د جمعاتونو آداب او باقي ډېر په تفصیل سره د قران او سنت پرانا کې داغي تفصيلات هغه واضح کړي دي الله تعالی فرمایي دي تما حکم کو ان طهر بیتی للطائفین چې تاسو پاک او ساتي زماده کور لرا د پاره دا طواف کوونکو خلقو او د پاره د اعتکاف کوونکو خلقو او د پاره د مزګزارو خلقو رکع او السجود یعنی معنا دا چې مونږ کوي واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا اوس ابراهيم عليه السلام چې کومه دعاګانې او درخواستونه کړې دي نو دا داغه تفصیل ذکر کړي خدا دعا دو ځای راغلي ده یو دلته سوره بقره کې او یو سوره ابراهيم کې 14مه سپاره کې نو دلته کې ده رب اجعل هذا بلدا امنا نو بلد منکر ذکر شوی دی غیر معرب باللام او الته کې دی رب اجعل هذا البلد امنا معرب باللام دی معرفه ده مفسرین وی دوالو کې فرق دا دی چې اول چې ابراهیم علیه السلام دعا غوښته نو لا د مکه مکرمه سرزمین چې وو نو دا لقدق صحرا وا دی واد غیر ذی زرعین لاکل آباد شوی نه دی نو په هغه وخت کې وو رب اجعل هذا بلدا او چې کله بیا ابراهیم علیه السلام رستو دعا غوښته بیا د مکه مکرمه خاریه آباد شوی ده او بیا پاغي کې چې کم دینو تعمیر شوی دی نو بیا به یو تعین او هغه شهر متعین شوی دی نو رب اجعل هذا البلد امنا دغه چې باغی کې د اسحاق علیه السلام تذکرہ هم ده چې الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق داغه الله حمدونه او تعریفونه دي چې مال اسماعیل علیه السلام امراکه بچي او مال اسحاق علیه السلام امراکه او اسحاق علیه السلام تاریخي لحاظ سره د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کشر دی نو پته ولګیدله چې د اسحاق علیه السلام تذکرہ پکې شوی ده نو دا رستو موقع ده او دا چې دا نو داخله د اسماعیل علیه السلام سره پیدایش شوی دی د اسحاق علیه السلام پیدایش نه دی شوی نو په دې وخت کې لاکل نه دی آباد نو ابراهیم علیه السلام الله تعالی نه د مکه مکرمه او داغه د اهل لپاره دا دعاګانې غوښتلې چې خدای پاک مادي او روحاني هر قسم نعمتونو سره هغه سره مالامال کړي خو دا چې ابراهیم علیه السلام مخکې درخواست کړو چې یا الله زما په اولاد کې ائمه او خلفا راولي نو الله تعالی او تو فرمایل چې ټیک د خلا ینال عهد الظالمین ظالمان او تا او کافرانو ته زما دا عهد بالامامت نه ملاويږي او چې کم مؤمنان دي هغه ته ملاويږي نو دلته ابراهیم علیه السلام پاغه کې تخصیص کو په دعا کې چې یا الله رزقونه ولور کې من امن منهم چې چا ایمان راوړل دی اغیلا نو صرف مخصوصه دعا وکړه نو الله رب العالمین ورته فرمایل چې نه دنیا کې قانون دا دی چې مادي نعمتونو کې تخصیص د مؤمن نشته
वमन कफर फउमत्तिउहु का मुसलमान दे का काफिर दे खो आगा द्वाड़ो तब मादी नेमतुन दुनिया मेलावीगी अलबत्ता आखिरत के वबिया काफिर महरूमी और मुमिन मुसलमान हग बमरज़ूक़ी नो आगा दुआ अल्लाह ताला रा ज़िक्र की फरमाई व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा और याद के हग वक्त यानी वस्कुर चकल उ फरमायल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चे ए ज़मा परवरदिगारा असल के दे रब्बी यानी या रब्बी व हर्फ निदाम हज़फ शवेदा और याद मुतकल्लिम हम हज़फ शवेदा और इक्तिफा पर मुज़ाफ बांधे और कसरे दमा कबल बांधे शवेदा उगर ज़े इजअल हाज़ा बलदन आमिनन उगर ज़े खुदा पाक दी मुकाम लरा दाकम दे के चज़ मौजूदिम बलदन आमिनन यौ खारिया द अमन दा लक़दक़ सहरा खुदा पाक दिल के खुल खार आबाद की बलद अमीन दागी दुआ ओकड़ा वरज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम और रोज़ी वर किया अल्लाह अहल दे कलीदा दमे वजातो औ द किस्मा किस्मा खुराकुना मन आमन मिनहुम बिल्लाह दाद अहलहु न बदल वाक़े शवे दे खुदा पाक रदे दे अहल ता दा रिज़्क़ुना वर के द अहल न मुराद आम अहल न दे बल्कि मखसूस मुमिनान ते न मुराद दी मन आमन मिनहुम बिल्लाह हर चाल रच ईमान रावड़े पुदुई के अल्लाह रब्बुल आलमीन बांधे और पोरस आखिरत बांधे नु फरमायल अल्लाह रब्बुल आलमीन व मन कफरा यानी व अर्ज़ुक़ु मन कफरा ज़बरूज़ी और कोम हगा चाहता हम चचा कुफर इख्तियार करने दे देखो दुनिया के द काफिर और द मुमिन फ़र्क निश्ता द अल्लाह बद सरखान मायदा और द्वाड़ा खुरी फ़उमत्तिउहु क़लीलन न पस फ़ायदा और कम ज़हगता लगा गुंता न फ़उमत्तिउहु क़लीलन यानी मताअन क़लीलन न बियाबा मफ़ूल मुतलक़ी पे एतबार द मौसूफ़ मुक़द्दर सरा या ज़मानन क़लीलन न बियाबा ज़र्फ़ी सुम्मा अत्वर्रुहु इला अज़ाबिन नार अत्वर्रुहु माना उल्जिउहु और बियाबा द मजबूर कम दलरा और राबका गम दलरा पतरफ दागा और द जहन्नम बांधे दा काफिर इंसान और डेर बज़्ज़े दवा पसैदे दगा जहन्नम व बिअसल मसीर यानी हिया देखो चिप अफ़आल मदह ज़म की मखसूस बिज़म राज़ी और मखसूस बिलमदह राज़ी अवल द नहव की वक़द युहज़फ़ु और कला कला अगर मखसूस हज़फ़ की हम न दे दे के मखसूस महज़ूफ़ दे व बिअसल मसीर यानी हिया और डेर बज़्ज़े दवा पसैदे दगा जहन्नम व इज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल वज़कुर और याद के हक़ वक्त चकला पोरता को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अगा बुनियादुन द बैतुल्लाह शरीफ लरा क़वाइद जमा द क़ाइदतुन द असास और अगा बुनियाद तवैले कीगी देखा दा बैतुल्लाह शरीफ चे दे द टोरन अवल फ़रिश्तों पद ग़ज़ाए बांधे जोड़ करे दे आदम अलैहिस्सलाम द तशरीफ़ और नमख के मखी बिया चकल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया त तशरीफ़ फरमाशो न द अल्लाह पे हुक्म बे द बैतुल्लाह शरीफ तजदीद को बिया चकल तूफ़ानी नूह रागे न अल्लाह रब्बुल आलमीन पखपल कुदरत लायक़ा सरा दा बैतुल्लाह शरीफ ऊँचत को और पसम कबाएँ तूफ़ान रागे हर सो अड़े गड़े शु और हलाक शु बिया हगा बुनियादुन चकम ददी वो ददी चकम ज़य उन अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्ता रावले गला और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ते दागे ग़ज़युन उ खोदल व इज़ बव्वअना लि इब्राहीम मकान अल बैति अल्ला तुशरिक बिल्लाह नो अल्लाह रब्बुल आलमीन और तहा ग़ज़युना मुतय्यन करल फ़रिश्ते और तउ खोदल न इब्राहीम अलैहिस्सलाम पा ग़ज़युन बाय द बैतुल्लाह शरीफ दागे इमारत शोरो को और दा कम जबदे के हजर अस्वद दे जदा पासल के वो हजर अबियस दा स्पिन काने हो और दा जन्नती काने हो अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ता ले वो पैगम्बर अलैहिस्सलाम फरमाई दा तक स्पिनो हो बद के अल्लाह ताला दा यो खुसूसियत पैदा करे दे चिदे गुनाहू न राकागी जसो के लमस कई न संग चे मिकनातीस उस पर न राकागी न दगरंगे दा काने गुनाहू न दखल को न राकागी न दखल को गुनाहू ने राखल फसवार अस्वदा अगर तक तोर शो न दा तोर काने हजर अस्वद चे दे न दा बजबल अबू कुबैस के महफूज प्रोत दा अल्लाह को हुक्म मान दे और ब्या चकल इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुनियादुना और तउखु दिले शो तामीर शोरो को न दी जबल अबू कुबैस और तावाज़ को ये या इब्राहीम वेस्तायो अमानत मासरा प्रोत थे और तवेसा अमानत थे न दा हजर अस्वद चे दे दावत अल्लाह रब्बुल आलमीन वर्को और बे आगा चकम देनो को लगो अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़ द बैतुल्लाह शरीफ दागे द आबादे दागे का हुक्म
او داغه تفصیل ذکر کی کہ واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل او یاد کہ هغه وخت کله پورته کو حضرت ابراهيم علیہ السلام هغه بنیادونو د بیت الله شریف لرا او حضرت اسماعیل علیہ السلام هم دا اسماعیل دا عطف دی په ابراهيم باندې دواړو ربنا یعنی یقولان دواړو بدا سویل چې زمون پروردگارا تقبل منا خدای پاک ته قبول کې زمونږه یعنی بنا انا دامن شکم تعمیر کو استاد کور او مرکز هم جوړ کو خدای ته قبول کې اصل خبره د قبولیت ده که انسان ډیر مهنت وکي او قبول نشي نو هغه بے فائدې دي او کله عمل وي خو الله رب العالمین ته چکم دی قابل قبول شي او الله تعالی قبول کړي نو هغه د انسان د نجات لپاره کافی دی نو قابلیت نه دی پکار ښه قبولیت پکار دی وی داد حق را قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست دا اللہ تعالی دا ورکڑے دا پارا دا قابلیت ضرورت نشتا بلکہ دا قابلیت چے کم دے دا حقی علامت آدھا چے اللہ رب العالمین چاہتا ورکڑو کی اور اللہ رب العالمین چاہ باندے محربانی ہو کی باقی دوارو پیغمبران دا دعا کورا کہ ربنا تقبل منا اے پروردگار زمونگا تقبل کے زمونگا دا آباد او دا تعمیر زمونگا او بتحقیق سرت چی یا اللہ انت السمیع العلیم یعنی السمیع لأقوالنا العلیم بافعالنا خدای زمونگ پا دی ویناگان بایتا اوریدن کے او زمونگ پا دی کارون بایتا عالم او یحسن حضرات فرمائی انکا انت السمیع لدعائنا العلیم بنیاتنا خدای زمونگ دا دعا تا اوری او زمون په دې ځل باندې ته خبرای او په دې نیت باندې ته خبرداري ربنا وجعلنا مسلمین لك او اے زمون پروردگار او ګرځې ته مون لره تابعدار د خپل ځان د پاره مسلمین تسنیه فی غلط اسلام په لغت کې ویل کېږي تابعداري ته رسول روان دي اذ قال له ربه اسلم تابعدار شه قال اسلمت لرب العالمین وذ تابعدار يم د رب العالمین د پاره او اسلام تم ځکه اسلام وی چې دا تابعداري مذهب دی اطاعت نو خدای پاک موږ د خپل ځان لپاره تابعدار کی مسلمین لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك او خدای پاک ته وګرځي د اولاد زموږ نه داسې او جماعت امه یعنی جماعتا چې هغه تابعدار مستاد لپاره وارنا مناسکنا وتب علینا او خدای پاک ته وخای مونږ مناسکنا یعنی اعمال حجنا مناسک د حج ثمر اعمال دي د عمره د طواف او د حج داغه چې کوم نو هغه ټول تور طریقې خدای پاک مونږ ته راغی تعلیم راکړي وارنا مناسکنا یعنی اعلام حجنا وشرائع حجنا وتب علينا او خدای پاک ته توبه قبول کړي زمونږه رجوع پر رحمت سره او کې په مونږ باندې په تحقیق سره ته چې توبه قبلون کې او رحم کوون کې په خپل بندگانو باندې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم او اے پروردگار زمونږه راولې کې ته په دې اهل مکه کې فيهم دا کوم خاریه چې آباد شي او بیا باغی کې زما اولاد آباد شي نو داغي د تربیت لپاره او داغي د تعلیم لپاره خدای پاک یو رسول او نبی عظیم الشان هغه راولېږي نو پیغمبر علیہ السلام ویزر ابراهیم علیہ السلام هغه دعایم چې زما په شکل کې الله تعالی هغه دعا قبول کړي ده او دا هغه رسول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیوټي بداوی چې دی بدا الله آیتونه خلق ته بیانې او بیا د کتاب او د سنت حکمت نه مراد یاد سنت او یا حکمت نه مراد ده هغه احکامات د شرعي هغه د قران او د سنت داغه خلاصه ده چې داغه تعلیم او خودنه ورته ورکی او ويزکیهم او د خلق تزکیه وکي د باطن اصلاح او داغه ارشاد وکي حضرات مفسرین وی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا داغه فرائض منصبی دي او دا داغه د رسالت هغه ډیوټي او ذمہ داری دي او نن هغه په مختلفو شعبو کې هغه کار کوي یتلو علیهم آیاتک نن چې سو قران خلق ته بیانې او د زندګۍ وظیفه ادا ده چاغي د قران پاک ناظره د قران پاک حفظ او د قران پاک چې کوم نو د هغه ترجمه او د غرنګ د قران پاک نور خلق ته بیانې د هغه تجوید او د هغه ترتیل او یا پاغي باندې تبلیغ کی خلق ته نصیحت کی او آیات قرآنیه نو دا ځان له یو شوبه شو او بیا ويعلمهم الكتاب والحکمه د قران او د سنت تعلیم چې کوم مدارس دي
او باغی کے مدرسین شپا ورځ او سار او ماقام قرآن او سنت او داغه غ علوم چې کوم نه بغیر قرآن او سنت حاصلېږي نه دا ټول لدی په ځمن کې راغلي او ويزکیهم کم خانقاهونه او کم مرکزونه چې باغی کې یعنی بزرگان دین او اولیاء الله د خلق د باطن اصلاح کوي مراقبه او ذکرونه او اوراد او وظایف ورته کوي چې د خلق د باطن اصلاح وشي دا ټول شعبې دا در حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه باقیات صالحات دي او هغه سيزونه دي چې کوم ابراهيم عليه السلام په خپل دعا کې غوښتلې دي او الله رب العالمین هغه تر قبولیت رنگ ورکړل دي نو ابراهيم عليه السلام یو دعا دا وکړه چې وبعث فيهم رسولا منهم خدای پاک مقرر کی او راولېږي بدوی کی او رسول عظیم الشان د دوینا چې هغه تلاوت کوي بدوی باندې آیتون استا ويعلمهم الكتاب والحکمه او تعلیم او خودن اور کوي دوی د کتاب الله یعنی د قران پاک او دارنګ د سنت ويزکیهم او هغه تزکیه او صفای راولي د دوی دا اخلاق ذمیمه او د اخلاق رذیلونه انك انت العزيز الحكيم بشک بتحقیق سره یا الله تغالب پټول مخلوقات باندې او د حکمت خاوند دی الله صاد وقفو